أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى آيات نگوري إلى الذين أغكسانتا خرجوا چوتليو من ديارهم دخلوا كورننا وهم ألوف قد سحال کی چاغي پزرگنو حذر الموت دیری دمرگنا فقال لهم الله پس فرمایلیو اغیت الله پاک موتو ملشی ناغملشول ثم احیاهم بیا الله را ژوندی کړل دا خلق ان الله یقینا الله پاک لذو فضل خامخا فضل والا دی علی الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقنا لا یشکرون شکر نه وباسي وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي بلار د الله کې وعلمو او پوښي په خبره ان الله چې یقینا الله پاک سمیع اوری ارس علیم په دې پارسو من ذا الذی سوق دیغه کس یقرض الله چې قرض ورکی الله لرا قرضا حسنا قرض خيستا قرض اغه ته وي چې هغه په اخلاص سره فیضاعفه پس زیاد بکی الله پاک دا قرض له داغه د پاره اضعافا کثیرتنا فزیاتولو ډیرو سره فیضاعفه پس دوچن بکی الله پاک دا قرض له داغه د پاره اضعافا کثیرتن په دوچن کولو ډیرو سره والله او الله پاک یقبضو تنگی روزی ويبسط او پراخی روزی و الیه او خاص دغه الله تبا ترجعون ور وګرځولې شي تاسو واپس پکړې شي تاسو الم ترى آیات نګوري ال الملئ یوی ډلې من بني اسرائیل د بني اسرائیل تا الم ترى آیت نګوري ال الملئ من بني اسرائیل اغه ډلې د بني اسرائیل تا من بعد موسی پس د موسی علی السلام نا اذ قالوا کل چاغي دی ویلو لنبی جن خپل پیغمبر تا اذ قالوا کل چاغي ویلو لنبی لهم خپل پیغمبر تا ابعث لنا مقرر کا زمون د پارا ملکن بادشاہ امیر مشر نقاتل فی سبیل الله چې جنگ کو پلار د الله کې قال پیغمبر ورته فرمایل هل عصیتم نزدی تاسو ان کتبا کچرت فرض کړی شی علیکم بتا سبحان القتال جنگ کول نو ست نزدی الله تقاتلوا چې تاسو به جنگ اون کوي هل عصیتم نزدی تاسو ان کتبا کچرت فرض کړی شی بتا سبحان القتال جنگ کول الله تقاتلوا چې تاسو به جنگونه کوي قالوا ندی ویلو وما لنا سو عذر به زمون د پاره الله نقاتلا چې مونږ به جنگ نه کوو فی سبیل الله پلار د الله کې وقد اخرجنا او حال دا چې وستلی شوی مونږه من دیارنا تخپل کوروننا وابنائنا او جدا کړی شوی مونږه د خپل زامنونو فلما كتبا پس هر کله چې فرض کړی شو علیهم باغی باندې القتال جنگ کول تولوا نو مخوالولو الا قليلا منهم مگر لګو داغوی نه مخوانلول ډیرو مخوالول او لک قتال ته تیار شو والله او الله پاک علیم په دې بالظالمین فظالمانو باندې وقال لهم او ویلو اغیتا نبیهم پیغمبر داغي ان الله چې یقینا الله پاک قد بعث مقرر کړی دی لکم ساسو د پاره طالوت لرا ملکن بادشاہ ملکن امیر او مشر قالو ندی ویلو ان یکونو سرنګ بشی له د طالوت د پاره الملک بادشاہی او مشری علینا پمون باندې هغه بسنګ مشر شي ونحنو او حال دا چې مونږه احق ډیر حقدار یو بالملک د بادشاہي منه داغنا ولم یؤتا او نه د ورکړې شوی هغه ته ساعه من المال پراخي د مالو ان هغه غریب دی مونږ مالداري قال او فرمایل پیغمبر ان الله یقینا الله پاک اصطفاه ورکړې دی دا طالوت علیکم پتا سبحانه وزاده او زیاتی کړې دی هغه بس تسن په اعتبار د پراخوالی سره فل علم والجسم په علم او په بدن کې او الله پاک یقتی ورکی ملکه بچای من یشا چالر چوغاری والله او الله پاک واسعون فراخ فضل والدی علیم په دې پارسو وقال لهم اول اغیتا نبیهم پیغمبر داوی ان آیت ملکه یقینا نخا د مشری داغه ان آیت ملکه
یقینا نخد بادشاہی داغا اندادا یأتیکم چراب شتاسو تا التابوتو صندوق بکس فیہی سکینتنو چپاغی کی و اطمینانی من ربکم ساسو دا رب دا طرفنا و بقیتن او باقی ماند سیزون بی مما دا اغسنا ترک آل موسیٰ چپری خودی دی تابدارو دا موسیٰ علیہ السلام و آل هارون او تابدارو دا هارون علیہ السلام تحمله الملائکہ پورتکڑی وی اغیلر ملائکو ان فی ذالکا یقینا پدیکے لآیتا خامخان خدا لکم ساسو دپارا ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مومنانیے فلما فصلا پس ہر کلچ جدا شو لخارنا طالوت سیبو بالجلود سراد لخکرنا قالانو اغو فرمائل ان اللہ یقینا اللہ پاک مبتلیکم امتحان کی پتا سبانے بنہرن پیوسین سرا تاسو پیوسین تیرے گئے فمن شربا چاچی وبوس کلی منہو داغینا فلیس منی پس نبی اغزما دملگرونا ومن لم یطعمہو او چاچی وبونس کلی داغینا فإنہو پس یقینا اغبا منی زمانوی یعنی زمان ملگری بی الا من مگر اغسو کو اغترفا چاغا راڈکی غرفتن یو چونگ بیدیہی پلاس خپل سرا الا من مگر اغسو کو اغترفا چراڈک کی غرفتن یو چونگ بیدی پخپل لاس سرا کیو لپو برا واخلی اس کی نو خیر فشربو نوبوس کلی منہ داغینا الا قلیلا مگر لگو منہم داغینا انس کلی فشربو نو اس کلی اغیدی منہو داغینا اوبو الا مگر قلیلا لگو انس کلی منہم داغینا یعنی دیر خلق اوبو کلی او لگو انس کلی فلما جاوزہو ہر کل چی پوری وطو طالوت سیب دی اوبونا ہوا اغا والذین او اغا کسان آمنو چی ایمان راوڑیو معہو داغا پمل گرتیا کی فلما جاوزہو ہر کل چی پوری وطو طالوت سیبو ددغی اوبونا و ددغی سننا ہوا اغا والذین او اغا کسان آمنو چی ایمان راوڑیو معہو داغا پمل گرتیا کی قالو نوئل دوی لا طاقت لنا نشتری طاقت زمانگ دپارا الیومان نورز بجالوتا دجالوت دا مقابلے و جنودی او داغد لخکر دا مقابلے قال اللذین اویل اغی کسانو یظنونا چیقین کولو اغیدی انہم چیقین دویبا ملاق اللہ ملاقات کئی دا اللہ سرا مخامخ کی گی بد اللہ سرا دوی سویلو دی اویل کم من فئت قلیلت دیر کرتا ڈلا لگا کم دیر کرتا من فئت قلیلتن ڈلا لگا غلبت غالب شویدہ فئتن کثیرتن پر ڈلی دیر باندی بی اذن اللہ پر حکم دا اللہ یریگی ما اللہ امداد بزمون سری واللہ او اللہ پاک ما الصابرین ملگرے دا صبرناکو دے ولما برزو او کل چی روتل دی لجالوتا مقابلی دا جالوتا و جنوده او دا غلق کروتا قالو نویل دی ربنا اے رب زمونگا افرغ علینا راتوی کا پمونبانی صبرن صبر او کلکنو و ثبت اقدامنا او کلک کا قدمنا زمونگا وانصرنا او امدادو کا زمونگا علی القوم الكافرین فخلاف دا قوم کافرو فہزمو شکس ورکو دی مومنانو هم دی کافر لرا فہزموہم شکست ورکو دی مومنانو کافر لرا بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ وقتل داود او اوجل داود علیہ السلام جالوتا جالوت لرا وآتاہ اللہ او ورکڑی و داود علیہ السلام تا اللہ پاک الملک باچاہی والحکمت او پیغمبری وعلمہو او خودنے کڑی و دتا مما داغسا یشاؤ چا اللہ غختلا ولولا دفع اللہ کچرتنوے لری کول دا اللہ الناس خلق لرا ولولا دفع اللہ کچرتنوے دفع کول دا اللہ الناس خلق لرا بعضهم یعنی بعض لرا ببعض پبعض سرا بعضهم یعنی کافر لرا ببعض پمومنان سرا لفسدت الارض خام خاوران شوی بوی طول ازمکا ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک ذو فضل فضل والا دی علی العالمین پمخلوقاتو تلک آیات اللہ دا آیتون دا اللہ دی نتلوها
چلولو مونږ دا علیک تا بالحق د پار د ښکار کول د حق و انک او یقینا تو لمن المرسلین خامخا د رسولانو د الله نه خامخا د لګلی شو د الله نه